الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. سورة الفرقان آية نمبر 68. داون نمبر اواتم صفت ذکر کیږي د الله جل جلاله د نیکانو بندګانو. تر اوسه چې کوم صفات ذکر کېده هغه اوامرو، یعنی کولو والا چې داسې کوي او داسې کوي داسې کوي، دا کارونه کوي. اوس چې کوم صفات ذکر کېږي هغه د نه کولو والا دي. کوم چې نواهي دي، کوم کارونه چې الله پاک منع کړي دي هغه کار دوی نه کوي، او په ضمن کې د هغې بدي او سپېروالی هم راغی چې دا ډېر بد ګناه دی، سپېره کار دی. اولنی باندې کې د الله جل جلاله سره شریک جوړول، چې دوی د الله پاک سره شریک نه جوړي. دا د ایمان او د عقیدې بنیاد دی. تمام اعمال د دې خبرې نه ګرځي چاپېره ګرځي چې الله واحد لا شریک دی، الله ایک یوازې دی. د الله سره نه په ذات کې څوک شریک شته، نه ورسره په صفات کې څوک شریک شته. الله جل جلاله د وحدانیت دپاره تمام پیغمبران چې دنیا ته راغلي صرف د دې یوې خبرې دپاره راغلي چې د درد ټوکرو نه انسان د الله جل جلاله دربار ته راولي. د مختلفو بتانو عبادت کولو نه، د لمونو او د غور او د لمر او د سپوږمۍ د عبادت کولو نه خلق منع کړي او الله جل جلاله طرف ته یې راولي. مدد په وخت کې یو ته آواز کې بل ته آواز کې د هغې نه راولي صرف دې ته چې یو الله ته آواز کوي. په دنیا کې د الله جل جلاله نه په تمام کائنات کې د الله جل جلاله نه علاوه کارساز، مددگار، دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا دا بل هیڅ نشته. نه یو فرشته، نه یو پیغمبر، نه یو صحابي، نه یو ولی، نه یو بزرگ، نه یو عالم، نه یو جاهل، نه یو کافر، نه یو مسلمان، نه یو تیرے، نه یو جمادات او نه نباتات او نه په ونو ګټو کې، نه په بوټانو کې، نه په قبرونو کې، ځمکې په سر هېڅ څوک بل نشته د عبادت لایق، د آواز لایق، د مدد لایق، د نظر نیاز لایق. صرف او صرف څوک دی؟ یو الله. دا بنیادي عقیده ده. که په دې عقیده کې دې خو ګورئ چې 99.99% د سړي عقیده برابر وه، او دا 0.001 د ده عقیده خرابه وه. دا ټول عقیده صحیح وه او دومره خاص ذره عقیده خرابه وه. نو په عقیده کې الله جل جلاله د بنده سره هیڅ کمپرومایز نه کوي، د ده بخښنه ناممکن ده. تاسو پوهېږئ په عقیده کې بالکل 2 نمبر نرمي نشته.
عقیده صفا پکار ده الله جل جلاله دپاره چې تا په عقیده کې معمولي د شرک ذره وه د دې ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اوس د دې نه علاوه د عقیدې نه علاوه چې شرک دی، د شرک نه علاوه د دنیا په سر چې څومره ګناهګار یو سړی 99 اشاریه 99% ګناهګار دی، نافرمان دی، خو عقیده څنګه ده؟ برابر ده. او د هغې نه علاوه 99.99% ګناهګار دی او 0.001 چې دی نو نیک دی. دې کې ګنجایش دی د بخښنې. دې خبره پوه شوې؟ دومره عجیبه خبره ده، دا بنیادي څیز دی چې په عقیده کې کمپرمایز الله جل جلاله د هیچا سره نه کوي. ځینې دې د شرک کړی دی نه بخښلی شي. دې باندې بین دی، دې باندې بین دی چې الله جل جلاله د قیامت په ورځ شرک نه معاف کوي. تاسو پوهېږئ دنیا کې هر شی معاف کېږي که نه؟ شرک هم معاف کېږي، هر څه معاف کېږي، خو د قیامت په ورځ چې د کوم ګناه وویل که شرک دې ځان سره وویل هغه نه معاف کېږي. مشرک به مخلد فی النار همیشه به په جهنم کې. د دې وجه نه د عقیدې باره کې دې مراحل نشته. عقیده صفا ساتل غواړي. دا تمام قرآن چې دی هغه د توحید دپاره دی. ان اعبد الله واطیعون. هر پیغمبر چې راغلی یا قوم اعبد الله، ای زما قوم صرف د الله بندګي وکړئ، صرف د الله بندګي وکړئ، ای زما قوم صرف د الله عبادت وکړئ. د هر پیغمبر دا دعوت او دا کار دی، دا بنیادي څیز دی. د هغې نه وروستی اعمال دي. هغه د اوس دا کوه دا مه کوه، هغه اعمال دي، په هغې کې هر څه کېږي. ګناه دې ودې کوه، توبه دې ویسته، الله معاف کړه، توبه دې نه ویسته، کېدای شي الله سزا درکړي. یو نه یو وخت خو د جهنم نه وځي لاړ به شي جنت ته، چېرته خو به لاړ شي. خو چې عقیده دې ګنده وه نو بیا پکې امکان نشته. نو اولنۍ خبره دا ده چې د الله نیکان بندګان چې هغه د الله سره څوک شریک نه جوړي. یاد ساتئ باب شرک دون شرک. دې کې داسې بعض ډېرې خبرې داسې راځي چې سړی عقیدتاً دا نه وي، مجازاً یو څیز ته نسبت وکړي، په هغې کې هم احتیاط پکار دی، احتیاط پکار دی. لکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړي ریا وکړه د شرک وکړو، یو سړي ریا باندې عبادت وکړو، نو ده څه شی وکړو؟ دې ته شرک اصغر ویل دي، دې ته شرک خفي ویل دي. من تصدق رياء فقد أشرك، من تصدق يرائي فقد أشرك، ومن صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك. چا چې د ریا دپاره روژه ونیسله د شرک وکړو، چا چې د ریا دپاره صدقه وکړه د شرک وکړو. دغه شانې ډېر اعمال داسې دي چې هغه واړه واړه اعمال دي، خو هغه څه شی هغې ته شرک نسبت کېږي. دې خوا ګورئ چې دا عقیدتاً مجازاً دی، خو خبره پوهېږئ که نه؟ دا د هغه شرک کوم چې د عبادت سره تعلق ساتي دومره سخت نه دی. دې خبره پوهېږئ؟ دې کې د زورنې د وجې نه دې ته شرک ویل دي. لکه تاسو ته ووایم یو سړي مونځ په قصد سره پرېښود دی کافر شو. من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. چا چې مونځ په قصد سره پرېښود دی کافر شو. دا زورنه ده که نه؟ په دې خبره پوهېږئ؟ حالانکې علما فرمایي کافر نه دی، خو دا د زورنې په طور باندې وایي. نو ډېرو ځایونو کې داسې هغې ته شرک وایي، نو هغه د څه شي په وجه باندې وایي؟ زورنې په وجه باندې. که فرض ده که یو سړي په قصد باندې مونځ پرېښود چې کافر شو، نو بیا ښځه څنګه شوه؟ طلاقه شوه که نه شوه؟ هلته که بیا مونځ جنازه به یې کېږي بیا؟ نه به کېږي. مسلمانانو قبرستان کې به دفن کېږي؟ نه. نو دغه ټولې معاملې خو دلته به نه دي که نه چې مونځ په قصد پرېښی. په دې خبره پوهېږئ که نه؟ دا بعضې خبرې دا د توبیخ دې ته توبیخ وایي عربي اصطلاح کې، زورنه ورته وایي. دا د زورنې دپاره وي چې دا د مشرکانو کار دی چې کوم کوي. ریا د چا کار دی؟ د مشرکانو کار دی، مسلمان کار نه دی. چې مونځ په ریا سره کېږي د منافقانو مشرکانو کار دی. بعضې څیزونه مونږ هغې ته نسبت کوو، مجازاً نسبت کوو، مجازاً. خو په دې مجازاً کې احتیاط پکار دی چې د شرک بوی دې ختم شي. لکه ما تاسو ته د دې ډېر مثالونه درکړي چې د هغې نه احتیاط پکې پکار دی چې سړی وي چې
نا جوړه مګو نن کې ډاکټر نه راوم جو هغه له مې خو هغه سره خوشم هغه سره خوشم هغه خکون کې څوک دی الله پاک دی مسلمان له څه نه پکا چې څه خبر کې دا مشرکان خبرې دي چې هغه په ګوله منه عقیده یا په ډاکټر منه عقیده الله پاک خکړه الله پاک یا د تمام چیزونو چې د هر کار نسبت چاته کوي الله ته کوي مخلوق ته د نسبت نه کوي دا خبره ګرام په الله د سوچي خبر پوي دي ذکر ته کوي چې الله کوي ذکر یا دا په کې چې موږ په هغه باندې بدر آیا بزرګ فاتحه چې خو کې ولید چې څنګه معاملې وسره دا حالات دي خو کې چې الله تعالی محمد الله پاک ته پوښتنه کوي چې تاسو سره وندي الله پاک ما سره هیڅ شي نشته ما تعالی توحید راوړل چې څنګه راوړل توحید چې تم واحد لا شریک منل تاسو بالکل څوک شریک نه کړی هغه ولا ما مستن کې چې تبرئ او ته دې سکلو د شپې ستاسو په ګډه باندې نه ته ځای نه پېښ کړی هغه سره په ګډه الله نه بیگانه پېښ کړی هغه سره په ګډه الله نه دا څنګه توحید دی دا ګډه د نسبت دي چاته کو ته دا قسم خبرې چې دا احتیاط وکړي احتیاطاً پوهیږئ تاسو دا عقیدتاً سره داسې نه وي سره د دې عبادت نه کوي نه دا هم مالک د نفع د ضرر د ډاکټر یا د ګولې مسلمان خدا نه ګڼي کنه خبره پوهیږئ خو د خبره عادت جوړ شي هغې طرف ته نسبت کړي د هغې باوجود موږ د هغې مانا کوو چې دغه طرف ته نسبت نه پکار هر سړي ته دا نسبت پکار چې هرې خبره کې الله پاک دا کار وکړو الله پاک دا کار وکړو دا ته تللی نو ما دا کار وکړو نه الله وکړو چې الله توفیق راکړی دی ای ګولې مو غواړي الله پکې شفاعتونه ځای جوړ کړو دا ته نه لاره ما الله یې لاس دوی کړی او هیڅ سره زه الله پاک جوړ کړو خبره پوهېږئ داسې قسم خبرې چې بار بار پکې د الله ذکري چې چېرته زمونږ د خبرو نه شک تا نشي یا موږ مشرکان نشي یا دې سره زموږ عقیده خرابه نشي که بار بار موږ د دې ذکر کوو چې پلانکې ښه دی پلانکې ښه دی نو بیا خو زموږ عقیده خرابه شوه دا ورو ورو به څه وشي زموږ ذهن کې به د دغه یقین راشي او چې یقین راغی نو هغې ته شرک وي بیا هغه بیا شرک شو چې زموږ په دې څیزونو یقین راغی هغه بیا عقیدې خبره ده چې هغه شرک شو والذین کسان لا يدعون جن رابنی مع اللہ دا اللہ پاک سر الہ آخر معبود بل دا یو صفت شو دا شپغم صفت شو ولا يقتلون النفس التي نوجنی یو کس آغا حرم اللہ جل حرام کرده دا وجل الا بالحق مگر پجائز طریقی سرا انسان نوجنی نا حق قتل لکی دا اون صفت ده چې په ناحق قتل نه کوي عزتمندو د ناحق قتل د شرک ورسته غټ ګناه چې دی چې قرآن کې د هغې انتهایي سخت وعید راغلی دی هغه د یو مسلمان په ناحقه وجل او په حقه وجل چې دی هغه څه دي په حقه وجل چې یو مرتد شو هغه به وژني او بل زنا یې کړي دي خبره پوهېږئ او د هغې هغه ثبوت یا اعتراف کړلی یا هغه باندې ګواهان ثابت شو جو هغه دی یا قطع الطریق دی بل سړی وجل دی بل سړی وجل دی نو قصاصا به وجلی کېږي دا صورتونه د مسلمان په مرګ دي چې قصاص کې به مړ کېدی شي او بیا په زنا په کیس کې مړ کېدی شي یا مرتد شو وجلی کېدی شي خو دا چې دا د عامو خلکو اختیار نه دا د حکومت وخت اختیار دی خبر پوهېږي هر سړی به دا نه وي چې دا کار کړی دی حاضر چل کا ولی بلکې دا د حکومت وخت کار دی هغه به مرګ د چا په اختیار کې نه دی چې عوام دا خبر راوچته کړي چې د باندې زنا ثابت شوي چې مړ کړي یا دا پلانکي سړی وژل دی چې قتل یې کړي یا دا مرتد شوی دی چې قتل یې کړي دا د عامو خلکو په اختیار کې نشته نو مطلب دا شو چې عام خلکو ته انسان وژل په هېڅ صورت کې جایزه نه دي تاسو پوه شئ په دې خبرې که چا یو انسان مړ کړ په ناحقه باندې قرآن کې الله پاک دا ذکر من قتل مؤمنا متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم چا چې ووژل مسلمان په قسم باندې د ده بدله جهنم دی
مطلب څه شی دی جهنم دی خالدا فيها دی به همیشه په جهنم کې دی به څه شی همیشه په جهنم کې لکه مسلمان دی مسلمان بلکې د دې رسخ وایي په بل ځای کې نه دی راغلی چې د مسلمان لپاره مخلد فی النار دی به همیشه په جهنم کې قرآن کې د دې دغه سختۍ انتها ده وغضب الله علیه الله به د باندې غضب کړی دی وله عذاب مهین او د دې لپاره سپکوونکی عذاب دا د هغه چا دپاره چې هغه په ناحقه باندې انسان مړ کړه قتل یې کړه انسان دا انتهایي سخت ګناه نه سازش دی او ټولو کې ارزان اوس دا دی دلته خو نه دی الحمدلله په ګټه د بازار ملکونو کې ټولو کې ارزان دا دی په 15,000 روپۍ باندې سړی ویشت ځکه انسانیت ختم شو او په زړه کې د دین د الله یاره او د دین هغه مقام او وقار ختم شو چې دا زه څنګه کار کوم الله اکبر د دې مسلمان د دې قاتل لپاره چې مخلد فی النار د دې باره کې تاسو خبره واورئ یو خو دا خبره ده چې اکثر علما دې طرف ته تللي دي چې دی به همیشه په جهنم کې دا خبره یقیني ده مشرک نه علاوه قاتل به همیشه په جهنم کې اگر که د مسلمان اکثر علما دې طرف ته تللي دي خو عام علما جمهور علما دا رایه ده چې دلته مخلد فی النار نه مقصد طویل مراد ده یعنی ډېره زمانه به چې دی به دا حساب کړي چې زما باره کې همیشه فیصله شوې ده هغه ډېره زمانه چې په کروڑونو کاله ده که په اربونو کاله ده خبره پوهېږئ داسې وي چې تمام مسلمانان به ورځ دی به ناسي او پته نه څو به ناسي د هغې حساب الله ته معلوم دی چې الله به ګوري چې همیشه به چې د هغې به څو زندګي چې دا په کروڑونو یا په اربونو یا په زرګونو کاله په څو کاله به دی په جهنم کې د هغې مرستې کېدای شي چې دی راووځي په دې خبره پوه شوئ تاسو داسې خو دې خو ګورئ هر انسان داسې دی چې هغه څه ګناه کوي هڅه نیکیانې کوي هر انسان داسې دی که اوس قاتل هم دی یا د هغې نه علاوه نور هم ډېر شی انسانان هر انسان چې د هغه څه ګناه کوي څه ثواب کوي د دې وجې نه تله د میزان لګي که میزان تله لګي او هغې کې به دا حساب کړی شي چې د نیکیانې څو دي د ده ګناهونه څو دي دا حساب کتاب بال ته کېږي ځکه خو تله لګي حساب به ورسره کېږي الله اکبر اوس یو سړی دی هغه لمونځ قضا کړی دی د هغه باره کې دوه کروڑه اته اتیا لاکه کاله به دی په جهنم کې اوس د هغې سره به د نور لمونځونه دا خو یو لمونځ خبره شوه بقا لمونځونه به ډېر ښه کړي روژې به نیسلي نیک کارونه به ډېر کړي د هغې به ته د اخر کې څه کېږي جنت ته به ځي که نه خو د دې کومو ګناهونو چې سزا ده هغه به ورته میلاوي دا د ګناه سزا شوه د نیکو کارونو بدله کې به ته بیا جنت میلاوي الله اکبر ولا یزنون او اتم صفت د دوی دا دی چې دوی زنا نه کوي الله دې زموږ ستاسو حفاظت وکړي سپیره کار دی سپیره کار دی هغه کس سپیره چې کوم دا ګنده کار کوي او په ده باندې الله پاک فقر راولي دی چاته مالداره نشي کېدی او که مالدار وي نو خو ټول عمر زندګي ده غربتي د فقر او د محتاجۍ الله دې باره کې خو مو مخکې خبره کړې ده سورت نور کې البته تاسو ته یوه خبره وکړم چې الله دې زموږ ستاسو حفاظت وکړي زنا نو دې الله زموږ ستاسو حفاظت وکړي دا بې حیا کار دی او یاد ساتئ چې زنا قرض دی قرض زنا څه شی دی قرض دی قرض تا د یو بنده د خور یا د لور یا د بل ښځې یا د چا پردهداري وکړه او د هغه عزت ته دې ټیس ورسوه دا تا قرض واغسته دا دې څه چل وکړو قرض دې واغسته او دا قرض به وروستی ستا د کور نه یا ستا لور یا ستا خور یا ستا ښځه پوره کوي دا مه کوه چې دا کوم ته چې خپل په لور خور باندې څنګه خفه کېږي دا بل هم دقه شان د چا لور دی د چا خور ده اگر که هغه په مکلتوب کې راشي یا په جذباتو کې راشي یا د خواهش نه مجبوره شي لیکن د دې باندې څوک خفه کېږي په دې باندې څوک د چا عزت ته نقصان رسي دا څه کسان داسې شته په دې ځمکې په سر باندې چې هغه د دې عزت خپل عزت کوي د دې بېعزتي خپله بېعزتي کوي
تا د چا په عزت باندې حمله وکړه او دا عزت به ستا تار تار کېږي ستا د خپله کوره دا قرض دا قرض یاد ساتئ داسې جوخته توبه د دې باره کې وباسو داسې جوخته توبه چې د آخرت هغه معامله خو ده چې الله پاک به د دوی داسې قسم عذاب په دوی باندې مقرر کړی داسې قسم عذاب چې د دې زناکارو د دې شرمګاهونو نه به داسې یو بدبویه څیز روان دي جهنم کې چې جهنمیانو به پوزې نیولي د هغې د لاسه او د جهنم عذاب خو دی هغه شغلې به په دوی باندې یو طرف باندې ننوځي او په بل طرف باندې به تېوځي دوزخ شغلې هغه خو دی دا زمانه چې هغه به د سینو نه ځوړند دي په دوزخ کې د جهنم عذاب خو دی خو زمونږ په میز باندې خو د دنیا نه ده د نږدې ده که نه د دې ځای دا شرم څه کوي د دې ځای بې پردګي څه کوي الله دې په موږ تاسو باندې خپلې پردې واچوي داسې کلکه توبه وباسي چې د فرشتو نه هېر شي دا پوهېږئ تاسو کرامن کاتبین نه هېر شي دا ګناه او تاسو به توبه کوئ او زنا یاد ساتئ زنا د سترګو هم دی زنا د خولې هم دی زنا د لاسونو هم دی زنا د غوږونو هم دی چې موږ ځان خپله حفاظت وکړو چېرته نه چا مور خور لور ته داسې نظر ونه ګورو چې په کوم نظر باندې موږ خپلې خور لور ته که ته بد ګڼو په هغې خفه کېږو نو ستا غیرت چېرته لاړ چې ته په بل نه خفه کېږې د بل هغې باندې برداشت کوې ځانه نه شي برداشت کولی په خپله پرې خفه کېږي نو څلور اتم صفت د دې الله د نیکانو بندګانو دا دی چې دوی څه چل کوي زنا نه کوي زنا الله دې زموږ تاسو حفاظت وکړي ومن يفعل ذلك چا چې وکړو دا درې واړه کارونه یلقا اثاما د ورسي سزا ته ملاو بشي د خپلې سزا سره یضاعف له العذاب ډبل بشي د دې لپاره عذاب یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې ويخلد همیشه به فيه په دې جهنم کې مهانا سپک دې نه پته لګي مخلد فی النار نه ده تداوت عذاب نه پته لګي چې دا عذاب او سزا د هغه چا لپاره ده چې هغه مشرک وي قاتل وي او زاني وي ځکه چې مشرک او قاتل مشرک دپاره تضاعف د عذاب دی ډبل کېږي عذاب د مشرک دپاره مسلمان لپاره عذاب ډبل کېږي نه او همیشه په جهنم کې مشرکی الله الا من تاب مگر چا چې توبه ویسته وآمن ایمان راوړ شرک پرېښو وعمل صالحا وعمل وکړو نیک وعمل عملا صالحا وعمل وکړو نیک فاولئک پس دغه کسان یبدل الله بدل بکی اللہ پاک سیئاتهم حسنات د دوی گناهونه په نیکو سره توبه یې وسته ایمان راوړ ځکه مشرک و که نه ایمان راوړ والاسلام یهدي وما كان قبله ایمان چې راوړ نو هغه چې مخکې څه ګناهونه د قتل او د زنا چې څه یې کړي هغه ته الله پاک ټول معاف کړ د دا عمل نامه د ګناهونو نه پاکه شو یبدل الله سیئاتهم حسنات او تفسیر دا کړی دی چې د ده ګناهونه چې دي هغه ختم شوي اوس پکې نیکیانې شروع شوې تر اوسه عمل نامه د ګناهونو نه ډکه وه او چې ایمان یې راوړ هغه مکمل وینځلی شوه او اوس پکې نیکیانې شروع شوې نو د ګناهونو په بدله کې څه یې راغی نیکیانې راغلی ځکه د کافرانو نیکۍ معتبر نه دي کوم چې د ایمان نه مخکې کړي دي خبره پوهېږئ تاسو وکان الله دې الله پاک غفورا رحیما بخونکی مهربان دا بیا متول مسلمان دپاره چې مسلمان قاتل او زاني الله دې حفاظت وکړي ومن تاب چا چې توبه ویسته وعمل عملا صالحا وعمل صالحا او عمل وکړو نیک ایمان خو د ده وو خو دا غلط کارونه کول د هغې نه توبه ویسته توبې شرایط دي چې کوم ستا په ذمه باندې دي هغه واپس کړي په خبره پوهېږي او د الله دی که د بنده حق دی هغه واپس ورسې هغه ته او د هغې نه وروسته په هغه شته باندې خفه شي ستومانه شي او راتلونکي دپاره مکمل عهد او عزم وکړي چې نه به کومه او نیک کار شروع کړي دا د توبې شرایط دي عامل صالحا وعمل وکړو نیک فانه یتوب الی الله متابا یقینا دی واپس شو الله پاک ته په واپس کېدو سره دی واپس شو د باندې الله پاک رحم کوي والذین کسان لا يدعون مع الله چې ربني د الله پاک سره اله آخر معبود بل ولا
ولا يقتلون النفس التي نوجد يوكس هذا حرم الله جل حرام كالذي داغ وجل إلا بالحق مگر بحق سرا ولا يزنون زنانك ومن يفعل چاچوك ذلك داكار يلقى أثاما جب ملاوشي دخل سزا سرا يضاعف له العذاب دبل بشيدة بار عذاب يوم القيامة قيامة ورزباني ويخلد هميشه بيد فيه بديك محانا زللا إلا من تاب مگر اچاچ توبه ويستا وآمن وإيمان وعمل عملا صالحا وعمل نيك فأولئك بسدغتسان يبدل الله بدل بكي الله باق سيئاتهم حسنات الذي گناهنا پنیکو سرا وكان الله دي الله باق غفورا رحيما بخن کے مہربان ومن تاب چاچ توبه ويستا وعمل صالحا وعمل كنت فإنه بسيقننده يتوب إلى الله واپس الله پاک تا متابا واپس کے دوسرا اللهم صل على محمد ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين الله